تاسو په لیټرین کې کېنئ لیټرین کې نو امتیاز دې لا ختم شوي نه چې پیپ ځان ته ونیسئ په نلکه د بدن کې د ساس کې لاوي چې پیپ دې ځان ته نیولي اوبه په ځان راواچئ د تشو امتیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتو د تشو امتیازو دارې او څاڅکي به یې بدن له ورتلل حضور مبارک بیا فرمایل بخاري کې حدیث دی وی ای خلکو کله چې تاسو اودس ماتې کوئ نو دمس هغې خدای ته ویل کېږي چې خورجنه ځمکه یي خاوره را پړسېدلې او خاوره یي وی تاسو دغسې ځای طلب کوئ چې د تشو امتیازو څاڅکي دله نه راځي حضور فرمایل استنزهوا من البول اے امتیانو د دې تشو امتیازو د څاڅکو نه ځان وساتئ فإن عامة عذاب القبر منه بشک با عام عذاب قبر دا د دې تشو امتیازو د څاڅکو نه دی په دې ځان پوه کې ګورئ تاسو په لیټرین کې کېنئ لیټرین کې نو امتیاز دې لا ختم شوي نه چې پیپ ځان ته ونیسئ په نلکه د بدن کې د ساس کې لاوي چې پیپ دې ځان ته نیولي اوبه په ځان راواچئ حضور پاک مبارک فرمایي امتي لاول د دغې تشو امتیازو د څاڅکو نه ځان پاک کا شبهه ختمه کا د هغې نه پس غاړه تازه کا یا مثلا د لاس ګوتو په منځ کې خپله آله د دوو د ګس لاس د دوو ګوتو په منځ کې پې داسې راکاږه دا ګوتې چې په دې پیپ او په دې رګ کې څه څاڅکي پاتې چې دا خارج شي نو د هغې نه پس د اودس کردار کوه هسې نه ته به وې اودس مې کړي دی اول ته به بې اودس یې په مانځه کې اودس به دې نه شوي هغه څومره اوبه چې دي په بدن اوس واپس ترې راځي د امتیازو سره ګټې دي ټول بدن دې د امتیازو ککړ کړه خبر کې به د الله په عظیم عذاب کې مبتلا شي د دې نه ځان وساتئ نوجوان یې هم ځان ساته داسې مه وایه چې بس اودس ترې لا راپرېښي نه چې ته چې په لار روان یې نو اودس نه وچوي بس امتیاز یې وکړي او ځان راوچت کړي او پرتو واخلي دا ځان پوه کړئ د دې قانون نه ځان وساتئ دغه قبر کې د هر عمل ګورې بیا جدا جدا سزا ده حضور پاک مبارک ته یو صحابي وایي د الله رسوله چې د دغې سختو نه خلاصېږو نو په څه به خلاصېږو د دغې قبر د سختۍ نه خلاصېږو نو په څه نو حضور فرمایل 3 عمله دي یو حدیث کې 5 ذکر دي دې حدیث کې 3 عمله ذکر دي حضور پاک ورته فرمایي په 3 عملو وی د الله رسوله په څه وی 3 عمله وکړو دغې قبر کې به د عذاب قبر نه بچي وی څه وی املک لسانک د ژبې مالک شه د ژبې ګورې حفاظت وکړه نن ټول خوب قانون عموم سره په پردو غوښو خوړو کې مبتلا دی غیبتونو کې مبتلا دی شیطانۍ کې مبتلا دی بدګویۍ کې مبتلا دی دا مختلفو د بدۍ په خبرو ژبه چلیږي لګیا ده د دې نه ځان بچ کې ځکه حضور پاک مبارک فرمایي دا ژبه سار چې هر سړی سبا کی نو دې ژبې ته د بدن دا 360 اندامونه اویا کرتې وي یو ظلم نه حضور وی اویا کرتې ورته وی اتق الله فی حقنا د خدای نه زموږ په حق کې ویرېږه هسې نه چې موږ په منځونو او په روجو او په تلاوتونو ستړي شو او ستا د وجې نه جهنم ته لاړ نه شو رمضان را روان دي د یوې یو 2 3 5 10 شپو ختمونه وکړو
او بل سره د هغې ستا په وجه جهنم کې نیو. دا 360 اجزا د بدن د ژبې ته وایي اتق الله فی حقنا، د خدای نه زموږ په حق کې ویرېږه. ان سددت سددنا و ان اعوجت اعوجنا، که ته نیغه شوي د خدای قانون دې ومنه، الله سره دې جوړه وکړه، نو سددنا موږ به هم د هدایت لار بیا مونو، ډایرکټ به جنت ته لاړ شو. او وان اعوجته که ته کږه شوې بله لار دې اختیار کړه، په فضولیاتو کې مشغول شوې، نو اعوجنا موږ به هم د هدایت ته لارې نه، د جنت ته لارې نه کاږه کې او جهنم ته به مو رسې.